د قل هو الله احد یعنی د سوره اخلاص مجرب عمل چې د دې په ذریعہ باندې به الله رب العالمین ستا سخت نه سخت حاجت او پریشانی او مشکلات او حاجتونه الله رب العالمین به هغه پوره کړي. هغه ختم سده مختصر ختم دی او ډیر آسان ختم دی، هر سړی کولای شي، امپړ هم کولای شي او جاهل هم کولای شي، عالم هم کولای شي، هر سړی کولای شي. دومره آسان او مختصر دی. هغه دا دی جی قبله طرف ته به سړی مخ کی او زر پیری با قل هو الله احد دا صورت وای، قبله طرف ته مخ کی زر پیری با قل هو الله احد دا صورت وای. چې کله اول شروع کین وزلبتی اول درود شریف وای، وزلبتی اخر درود شریف وای. چې کله اولنې ځل سوره اخلاص کول والله احد شروع کین په اول کې به بسم الله الرحمن الرحیم وای، بیا به چې شروع کوي سورته نو بیا په منځ کې بسم الله نه وای، یعنی صرف بسم الله به یو ځل وای، په منځ کې به بیا بسم الله الرحمن الرحیم نه وای، ډایرکټ به سورته چې دین هغه شروع کوي. زر پیری به ان شاء الله په دې طریقه باندې درود شریف وای. د دې په ذریعہ باندې به الله رب العالمین ستا سخت حاجت، سخت مشکل، سخت پریشانی او هر قسمه سخت حاجت ولې نوي الله رب العالمین به د دې په ذریعہ باندې ستا حاجت چې هغه حاجت چې هغه ستاسو لپاره پکې خیر وي، الله رب العالمین به ضرور هغه حاجت ستاسو لپاره پوره کوي. صحیح ده. بعض اهل علم او علما کرام چې کوم دي دا اسم اعظم چې دین واغ لیکل دي چې دا سورۃ دا اسم اعظم دی، بلکې په دې کې د الله رب العالمین د وحدانیت بیان کړی شوی دی. د دې وجنه د ډیر مجرب عمل له د خپل ملګرو سره هم چې دین هغه شیر کوي، په خپل باندې هم په دې عمل باندې ټرای وکړي، په الله رب العالمین باندې یقین ساتي. ان شاء الله الله رب العالمین به د دې په دعا په ذریعہ او د دې عمل په ذریعہ باندې ستا مشکل حاجت ضرور پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.